سورة انفال آیات نمبر 9 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير صدق الله العظیم. دی آیات کریمه کې دعوت دی صورت ذکر شوه ده چې هغه حکم د جهاد او د قتال ده تر دې پورې چې شرک ختم شي یا تر دې پورې چې د کافرانو د طرف نه ظلمونه په مسلمانانو باندې ختم شي او دین اسلام دا غالب شي او نور ټول باطل دینونه هغه مغلوب شي. الله فرمایي وقاتلوهم، تاسو جهاد کوي د دې کافرانو سره حتا لا تكون فتنه، تر دې چې باقی پاتې نشي شرک یا ظلم او ستم د کافرانو د طرف نه، ويكون الدين كله لله، او شي دین د الله رب العالمین كله لله، ټول د الله د پاره، یعنی پټول دنیا کې پټول ازمکه باندې دین اسلام غالب شي. دی آیات کریمه کې یو لفظ د فتنه ذکر شوی او دویم لفظ د دین ذکر شوی. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې د فتنه نه مراد دلته کفر او شرک ده او دین نه مراد دین اسلام ده. نو معنا دا ده چې تاسو د کافرو سره قتال او جهاد کوي تر دې پورې چې فتنه کفر او شرک دا ختم شي او دین اسلام هغه نافذ شي او دین اسلام غالب وګرځي. نو کچرته دغه معنا مراد شي نو بیا دا خاص ته په جزیره العرب پورې، ځکه د عرب او زمکا جزیره العرب دا د اسلام قلا ده او دا زمکا د دین اسلام دلته د بل دین گنجائش نشته ده او کچرتا دلته کافر او مشرک پرې خو دې شي نو دین اسلام ته ضرر ورسي. د دې وجه حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام فرمایي په جزیره العرب کې دو دینونه نه چلےږي، دلته به صرف دین اسلام. او مشهور حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب، يهود او نصارا دا د جزیره عرب نه وباسي. او بل حدیث مبارک کې لفظ د مشرکین ذکر شوی دی، اخرج المشرکین، وباسي مشرکان نه مراد هم دلته يهود او نصارا دي، ځکه بل حدیث کې ذکر د يهود او نصارا او راغلی دی. وباسي تاسو مشرکان د جزیره العرب نه. عمر فاروق رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو نو خیبر کې يهود پاتې وو، خیبر د مدینه منوره نه لره د یو خار نوم ده. عمر فاروق ورته فرمایل وزید د دې ځای نه، هغه فرمایل چې مونږ پیغمبر دلته پریخي. کله چې خیبر فتح شو نو د هغه ځای يهودو نبی علیہ السلام ته زارې وکړې، درخواست وکړ چې مونږ دلته پرې دی، مونږ د ازمکا
چې مخکې زمونږ ځمکه او استاسو په مال غنیمت کې حاصل کړه مونږ په زمینداري باندې خپويږي نو مونږ به تاسو ته دغه کو دا زمینداری کو په نیمه باندې نبی اسلام اور سره ومنله عمر فاروق رضی الله عنه چراغ نوې وشت هغه چې دا خبره ورته وکړه وای د پیغمبر حکم ده اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب د جزيره عرب لزمکنا تاسو يهود او نصارا او باسي دویم قول دا ده چې مراد د فتنینا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نقل ده مراد د فتنینا آزار او تکالیف دي د کافرو د طرف نه چې مسلمانانو ته برسېدل او دین نه مراد غلبه ده نو معنا دا ده چې اول کې چې کله ظهور د اسلام شو په مکه مکرمه کې نبی علیہ السلام دعوت د اسلام شروع نو دي کافرانو چې څومره وس کې د ظلم وکاو قسم ظلمونه صحابه کرامو باندې کړی او بیا هغه صحابه چې هغه مسافرو دلته سو قوم او قبیله نو لکه بلال رضی الله عنه عمار ابن یاسر رضی الله عنه فخبل یاسر او داغه بیبي سمیہ رضی الله عنها خباب ابن ارت رضی الله عنه بعض کمزور صحابه لکه عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ندی کافرانو ډېر لوی ظلمونه کول تر دې پورې چې بیا صحابه کرامو هجرت شروع ک مدینه منوره ته دا کافران بلارو کې ورته ناس لارې به نیولې تاغینه به مالونه خستل او بیا چې مدینه منوره ته ورسېدل به هم د کافرانو مختلف ډلې راجمع چې مدینه منوره باندې حمله وکړي لکه غزوه احزاب چې په دې کې مشهوره غزا ده د مسلمانانو چې د کافرانو سره شوه ده چې دې کافرانو مختلف ډلې راجمع شوه نو بهر حال د فتنې نه مراد ظلم او آزار او تکلیف ده د کافرانو د طرف نه او دین په معنا د غلبې سره ده په معنا دا ده چې jihad کوي د دې کافرانو سره تر دې پورې چې فتنه یعنی ظلم او ستم د دې کافرانو ختم نشي او غلبه حاصل نشي مسلمانانو ته دین اسلام او تایید د دې دویمه معنا دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د واقعین هم کېږي واقعا دا ده چې عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه هغه مکه مکرمه باندې حاکم عبد الملک ابن مروان بادشاہ او حجاج ابن یوسف دا غسر ملګری س زمانہ د لخر مشری کوله بیا والی او حاکم بیا اخر کې بادشاہ هم شو نو دغه حجاج ابن یوسف ډیر ظالم انسان اگر که وو مسلمان ډیر لوی ظالم اغل اخکر راوست دا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه مقابله او دلتا عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه سره هم ملګری موجود نو د دې دواړو ډلو په منځ کې مقابله کېده دواړو طرف ته مسلمانان خو یو طرف ته لوی شخصیت عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه او بل طرف ته یو ظالم حجاج ابن یوسف نو د دوی په منځ کې جنگ کېده او توري د یو بل خلاف استعمال دي نو یو دو کسان راغله عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ته فرمایل چې ته د مسلمانانو د حالت ته نه ګوري دا څومره لوی فتنه ده
ته خود عمر فاروق رضی الله عنه بچي کچرتا هغه تاسو فتنه کتلې وای نو هغه بنو برداشت کړي نو ته ولې میدان ته ناراضه هغه ورته فرمایل چې د مسلمان وینه تو یول دا حرام دي بیا غوی ورته دا آیات کریمه تلاوت چې ته قران کریم کې دا آیات نلولې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله هغه ورته فرمایل زدا آیات لولم تلاوتم کوم او په دې آیات باندې مونږ عملم کړل چې کله د مکی د کافرانو د طرفنا ظلمونه کېدل آزار او تکلیف به رسو صحابه کرامو نو مونږ دا غوي خلاف jihad وکړ تر دې پورې چې دغه فتنه ختم کړه د کافرانو دا ظلم او ستم ختم شو او دین اسلام په جزیره العرب کې دا غالب وګرځید نو مونږه د دې آیات تلاوتم کوو په دې آیات باندې مونږ عملم کړل او تاسو اوس مونږه د مسلمان خلاف جنگوي او حکم د قتال چې راغله ده نو د کافرانو سره راغله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه تاسو قتال کوي د کافرانو سره تر دې پورې چې فتنه پاتې نشي د کافرانو ظلم او دا غي ستم باقی پاتې نشي ويكون الدين كله لله او دین اسلام هغه غالب وګرځي نو تاسو مسلمانان چې په خپل منځ کې جنگ کوي خانه جنگي چې ورته وای نو تاسو دا پاغي باندې مقیاس کوي هغه jihad د مسلمانانو په منځ او د کافرانو په منځ کې چکیږي ځکه چې مسلمانان په خپل منځ کې جنگ کوي خانه جنگي وي نو بیا خو دین اسلام نه غالب کیږي بلکې دین باطل غالب کیږي مسلمانان چې په خپل منځ کې جنگ کوي نو نور کافران په دې نه फायदा واخلي نو باطل دین به غالب دین اسلام بیا نه غالب کیږي بهر حال د دې واقعې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما معلومه شو چې فتنه په معنا د آزار او تکلیف سره ده د کافرانو د طرف نه او دین په معنا د غلبې سره ده دریم قول د بعض مفسرین دا ده چې دغه شان آیات په دویمه پاره کې هم نقل ده التا الفاظ داسې دي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله التا فتنه په معنا د آزار او تکلیف سره ده د کافرانو د طرف نه یا فتنه په دې معنا سره ده چې کافران مسلمانان د دین اسلام نه منع کوي او دلته فتنه په معنا د کفر او شرک سره ده نو معنا دا ده چې تاسو قتال کوئ د کافرانو سره حتی لا تكون فتنه تر دې چې کفر او شرک دا په دنیا کې باقی پاتې نشي او دین اسلام دا غالب وګرځي د کافرانو د طرف نه همیشه آزار او تکلیف بجاری او په ټوله دنیا باندې چې دا دین غالب کیږي نو هغه بنسبت د قیامت وي عیسی علیه السلام چې کله راشي نو الله رب العالمین با مسلمانانو ته فتح او کامیابی ورکړي څه زمانہ پس اول به فتنه ختميږي د دجال فتنه د یاجوج او ماجوج فتنه د يهودو فتنه او بیا با الله رب العالمین ټول دنیا کې دین اسلام غالب فرمای وقاتلوهم الله فرمای قتال او جهاد کوي د دې کافرانو سره حتا لا تكون فتنه تردی چې باقی فاتن شي فتنه شرک ويكون الدين او شدين كله طول لله الله تعالی لرا الله فرمای فان انتهوا کچر من شدا کافران فإن الله يقينا الله تعالی بما يعملون بصير باغ عملونو چې دوی کوي بصیر لدن کې ده فإن انتهوا کچر
دا کافران منع د سشینا د ظلم او زیاتینا په مسلمانانو باندې یا د شرک او د کفر نه منع نو بیا دا غي دو صورت یو صورت دا چې دوی اسلام قبول کی مسلمانان شي نو بیا خو دوی سره قتال نشته ده او دویم صورت دا چې دوی منع شي د آزار او تکلیف نه مسلمانانو ته آزار او تکلیف نه رسي نو معنا دا ده چې اسلام قران وړي خو لیکن خپل طرف نه آزار او تکلیف بن کی په مسلمانانو باندې چاته آزار او تکلیف نه رسي نو بیا معنا دا ده چې معاهده وکړي او معاهده چې کافر وکړه نو بیا هم هغه ته بسنوای اوس یو سوال پیدا کیږي هغه دا چې کچرتا دی په ظاهر باندې اسلام راوړی او نور په زړه کې کافرانی نو بیا خو دوی موقع ته ګوري بیا خو هم چې د دین اسلام خلاف دوی څه قسمه سازش کول او غواړي نو کوي شي او یادا چې په ظاهر باندې دوی معاهده وکړي لیکن زړه کې معاهده نه او موقع ته ګوري د موقع نه فائدہ به اخلي او کله نا کله چې موقع ورته پیدا شي نو بیا هم د اسلام خلاف چې هر سازش وکړي نو کوي شي نو بیا به هم دوی ته سنوای که ظاهری اسلام راوړی او باطن کې ایمان نه یا مثلا په دروغ باندې معاهده کړي نو جواب دا ده چې مسلمان په ظاهر باندې مکلف ده د کافر د زړه نه مسلمان خبر نه ده نو په ظاهر باندې چې هغه اسلام قبول ک هغه سره قتال بند ده او یا په ظاهر باندې معاهده وکړه زړه کې چار صحیح پاغي باندې مؤمن خبردار نه ده پاغي باندې صرف الله خبردار ده نو مسلمان په ظاهر باندې فیصله کوي دغه کافر چې اسلام قبول کړی ده نو مسلمان با هغه ته سنوای داغه خلاف کتوره او چته نو د مجرم ده حدیث مبارک کې راځي د بخاری شریف روایت ته نبی علیہ السلام فرمای امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ما ته حکم شوی ده چې د دې کافرانو خلاف قتال او جهاد کوا تر دې چې دوی کلمه لا اله الا الله وای یعنی مسلمان شي کچره اسلام راوړو نو داغه وینا او داغه مال محفوظ ده نه به داغه مال ته سو تکلیف رسي یعنی مال به نه لوټ کوي او نه به داغه ویني ته سو آزار رسي وینه به محفوظ وي او یو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم معاهده وکړه او هغه د دین اسلام د سور اعلان دی په اسلامي ملک کې هغه وخت دی نو کچره هغه ته چا تکلیف ورسو یا پاغه باندې یو داسې کار وکړ چې هغه د وسو طاقت نه بهر وکړ یا داغه نه شی په زور باندې واخست یا هغه قتل کړ نو زبا د قیامت په ورځ داغه معاهد ملګری داغه ملګرتیا به کوم خلاف د مسلمان نو دین اسلام د ډېر ښه تعلیم او د کافرو په باره کې هغه کافران چې هغه ذمي کافران داغه په باره کې د خپل احکاماتو بیان کوي چې کوم معاهد کافر ده نو تاسو به هغه تسنوای هغه په معاهده باندې دلته وخت دی دا غوین او مال محفوظ ده د قشان څنګه چې د مسلمان محفوظ ده فرمای فإن انتهوا کچری دوی منشو نو فإن الله منشو د آزار او تکلیف رسولنا یا اسلام قبول ک او یادا چې معاهده وکړه بیا که پزړه کې سوینو فإن الله یقینا الله تعالی بما يعملون بصير فاغسر چې دوی کوي بصیر لدون کې ده الله دا غي د حال نه خبردار ده بیا به الله دا غي په باره کې بل فیصله کوي وان تولوا الله فرمای کچره مخو ګرځو دي کافرانو ایمان رانه وړ یا د آزار او تکلیف رسولونا
د آزار او تکلیف رسول نه مسلمان ته منع نشو. نو الله فرمای فعلموا پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی مولاکم هغه مولا ستاسو ده، حمایت ستاسو ده. کچره دوی منع نشو په خپل کفر کلک پاتې شو نو تاسو د پاره مخکینه حکم دی وقاتلوهم چې د دوی سره jihad کوي. بیا کله هغه تعداد ډیر وي ساز او سامان ور سره ډیر او تاسو تعداد کم ده ساز او سامان در سره کم ده نو پروا مساتئ ځکه الله تاسو حمایتي ده، الله تاسو مددگار ده. وان تولوا او کچره دوی مخ وګرځاو د اسلام راوړونا یا د آزار او تکلیف نه منع کېدل نو فعلموا پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی مولاکم مولا استاسو ده، حمایت استاسو ده، سنبالون کې استاسو ده. نعم المولا الله فرمای ډیر ښه حمایتي ده، ډیر ښه سنبالون کې ده. ونعم النصير او ډیر ښه مددگار ده. بیا ګوري دوباره الله فرمای وقاتلوهم او جهاد کوي د دې کافرانو سره حتا لا تكون فتنه تر دې چې باقی پات نشي فتنه ويكون الدين او شي دين اسلام كله لله طول د الله د پاره. د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د واقعین ستاسو په ځړ کې دا خدشه پات نشي چې کافر مسلمان چې په هر وخت کې وي چې مسلمان ځان ته وای نو دا غسر به قتال جایز نه کچرتا مسلمان د کافر ملګری کافر په یو ځمکه باندې حمله وکړه او مسلمان ملګرتیا کوله نو کوم حکم چې د کافر دی هغه حکم د مسلمانانو کوم ځای کې چې مسلمان د کافر ملګری د مسلمانانو خلاف نو په هغه ځای کې چې کوم حکم د کافر دی هغه حکم د مسلمان دی. څنګه جهاد چې دغه کافر سره فرض ده نو هغه برای نام مؤمن چې د کافر او ملګری ده نو هغه سره هم جهاد فرض ده. فإن انتهوا الله فرمای فإن انتهوا کچری من شدوی نو فإن الله یقینا الله تعالی بما يعملون بصیر هغه عملونو چې دوی کوي بصیر لیدون کې ده. وإن تولوا الله فرمای کچری مخ وګرځاو دي کافرانو نو فعلموا پوه شئ ان الله مولاکم چې یقینا الله تعالی حمایت استاسو ده. نعم المولا ډیر ښه حمایت ده ونعم النصير او ډیر ښه مددگار ده. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.